السلام علیکم ملګرو جنید خان یم برج خلیفه له راغلی وم دلته ما وی تاسو له یو ویډیو جوړه کړم د کامیاب خلکو او د مالدار خلکو زندگی د دې ویډیو کې وښیم تاسو له په شاله په سکرین باندې ښکاري چې دا وګوره راجي برج خلیفه زه دا ټایم په 44 فلور باندې یم دې نه بره هم دا تقریبا 165 منزل عمارت دی چې د دنیا ټول نه ټالست بلډینګ ولا ویلی شي د دې حوالې سره به هم لږې خبرې وکړو او د مالدارو د خلکو په زندګۍ باندې به هم لږ خبرې وکړو چې کم خلک محنت کوي کم خلک کامیابیږي اصل کې مالدارو خلکو موږ یو دروغ ویلی دي چې خوشحالي په پیسه کې نشته دا بالکل دروغ خبره ده چې یو کس سره پیسه وي به خامخا خوشحالي سکون چې کوم دی خو صرف او صرف د الله پاک په عبادت کې دی خو خوشحالي چې کومه ده هغه په پیسه کې شته غواړي دا ګوره یو کس چې داسې ځای کې ژوند تېروي داسې فرنس ځای کې ژوند تېروي او دې ځای کې اوسېدل چې کوم دی د ما ستا د سړي غوندې د وس خبره څه کوي چې په دې ګیټ هم د ما ستا غوندې سړی په دې ګیټ باندې غریب سړی نه راپرېږدي دلته بیا بار راخطر او دلته ژوند کول او په دې ځای کې یو شپه چې خدای خبر پسونه لکه روپۍ باندې یو شپه صرف ته دې ځای کې کولی شي نور تاسو وګورئ لږه ویو درله هم وښیم دې ویډیو کې ښکته وګورئ تاسو له سړک ښکاري چې ډېر وړوکی ښکاري ځکه دا 44 فلور دی چې بیا یو کس بره وخیږي 165 منزل له نو هغه له به کیدی شي چې د هر سړو ډېر واړه واړه ښکاري یا به ولاړو ښکاري نه دا سړک لکه دومره اوچت بلډینګ دی دا دې ځای کې دا اوم انګریزان خلک راځي او دلته په لکونو ډالر راوړي او دې ځای کې خپل خو ای سره وي پیسه ورسره وي خپل لایف انجوی کوي مطلب او خو د هغې ژوند کې که سکون نه وي نو به صرف او صرف په دې وجه نه چې الله پاک نه یادوي نور خوشحالي چې کومه ده اته په پیسو باندې شته شي دا مالدار خلکو موږ له یو ډېر غټ دروغ ویلی دي چې خوشحالي ته په پیسه نشي شته بالکل یې شته شي چې تا سره پیسه وي ته به ځان خوشحاله کړې ته به وګرځې ته به یو خوا لاړ شي بل خوا به لاړ شي چې ستا سره زړه غواړي هغه به شته شي نو دې ځای کې د دې بلډینګ چې کوم دی دا کوم اپارټمنټ کې چې زم دا 2 بیډروم اپارټمنټ دی د دې ویډیو تاسو له پر سکرین باندې ښکاري نو ما تاسو سره هم شریکه کوم چې محنت کم کس کوي کم کس کامیابیږي نو هغه له الله پاک بیا ډېر څه ورکوي دا ګوره چې دا ټي وي لانچ چې ورله ویلی شي دې ځای کې وګوره ټي وي لګېدلی دی او بل تاسو وګورئ دې ځای کې چې کوم دی دا ډایننګ ټیبل دی وړوکی غوندې او ښکته چې کوم دی ویو ده ښکته چې دې ځای نه کوم ویو تاسو له په سکرین باندې ښکاري وګورئ جنو چې داسې ځای کې یو کس ژوند کوي نو هغه عام کس به ني هغه به خامخا لکپټي وي به خامخا کروڑپټي بیا غټ بزنسمین به وي نو دا دې لپاره د محنت ضرورت دی مطلب چې موږ زندګۍ کې محنت وکړو ځان نه څه جوړ کړو نو دې سټیج له به رارسو دې سټیج له څوک ډایرکټ نه رارسي نو ویډیو مقصد صرف اور صرف زما دا دی چې زه تاسو له وښیم د کامیاب خلکو زندګي درله وښیم د امیرو خلکو زندګي درله وښیم چې دوی څنګه زندګي تېروي دا بل بیډروم دی تاسو وګورئ دې ځای کې دی واشروم تاسو وګورئ دې واشروم کې فرنش واشروم فرنش دا جی برج خلیفه چې ټول نه ټالست بلډینګ دی او زما په خیال دوبۍ کې ټول نه ایکسپنسیو هم دا دی چې دې ځای کې څوک اوسیږي مطلب یا یو شپې دپاره یو ورځ دپاره شارټ ټرم لانګ ټرم دپاره راځي نو خامخا هغوی به ای سره به پیسه ډېره وي او دې ځای رینټ چې کوم دی هغه هم ډېر زیات دی نو یو شارټ غوندې ویډیو مې په دې وجه تاسو له کوله ما وی چې تاسو له زه وښیم چې کامیاب خلک مالدار خلک څنګه ژوند کوي یو هغې دپاره د محنت ضرورت وي چې ځان نه څه جوړول غواړې محنت پکې څه ستا ایم ده څه ستا میشن دی څه ستا ویژن دی نو په هغې دپاره به ته محنت کوې ډایرکټ ستا په ډایرکټ اچیومنټ نشته خامخا به ته محنت کوې نو هغې نه پس په بیا تا څیزونه ته انجوی کولی شي لایف په ته انجوی کولی شي چې ستا لایف کې پیسه وي تا سره پیسه وي ته خوشحال نو هله به ته لایف انجوی کوې خوشحالي چې کومه ده هغه پیسه کې شته دا د مالدارو خلکو یو ډېر غټ دغه دی چې دوی غریبانو له وایي چې پیسه کې خوشحالي نشته خپله ښه فر نشته ښه زبردست لایف تېروي خو غریب خلکو له وایي چې پیسه کې غواړي خوشحالي نشته ولې پکې نشته سکون صرف په پیسه کې نشته مطلب سکون چې کوم دی صرف او صرف د الله پاک په یادو کې دی نو دا یو شارټ غوندې ویډیو ما تاسو سره هم شریک کوم تاسو وګورئ د دې ځای د رهایش د دې ځای د خلکو د ژوند طور طریقې نو منم چې زما څه مقصد هغه به پوره شوي چې محنت ضرورت دی مونږ هم ځان کامیاب کړو نو بیا داسې ځایونو کې دی نه ښه ځایونو کې مونږ خپل زندګي تېرولی شي شارټ غوندې ویډیو وه امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام